ډیرو محترمو مسلمانانو، نن د جمعې زبرګه ورځ ده، بختوره. په دې د جمعې ورځ باندې تاسو د صلات تسبیح مونځ په دې طریقه باندې وکئ، کومه طریقه چې راته زه ښایم. انشاءالله چې صلات تسبیح داسې یو طاقتور مونځ دی، داسې یو مجرب مونځ دی محترمو، داسې کمالي مونځ دی چې د هغې په وجه د انسان الله جل شانه حاجات پوره کوي، او داسې غټ غټ حاجات چې د هغه انسان د عقل او د سوچ نه بهر وي خبره. نو څه د جمعې ورځ بختوره ده او څه دا مونځ یو سرداره مونځ دی، یو حقیقتا مجرب مونځ دی محترمو. نو د دې د برکت سبب الله تعالی تاسو ته غټې غټې مسلې ختمې کړي، غټ غټ حاجاتونه به مو سره الله تعالی د خپل دربار نه پوره کړي. نو محترمو 2-3 منټه فارغ کئ او انشاءالله دا ویډیو خامخا وګورئ. انشاءالله د دنیا او د آخرت ټولې فایدې به درته الله جل شانه درکړي. وخت پې ټوټل نیمه ګنټه لګي یا 25 منټ پې لګي، لیکن د انسان د ژوند د بدلیدو یو اهم موړ ته بوځي، د انسان په ژوند کې یو خوشحالي او تبدیلي راولي. محترمو راځئ انشاءالله دا مونځ طریقه یاده کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو محترمو عزتمندو مسلمانانو، مسافرو، ورونو، خویندو، تاسو به انشاءالله روغ جوړ یئ. الله تعالی مو تمام په تمامه د زړه دلي مرادونه، جایز حاجتونه د الله تعالی د خپل دربار نه د جمعې ورځ په خاطر باندې پوره کړي. الله تعالی دې زموږ دعاګانې ستاسو په حق قبولې کړي او ستاسو دعاګانې د الله تعالی د ټول امت په حق له قبولې کړي. الله تعالی دې ستاسو تمام وظیفې پوره او منظورې وګرځولې کړي. محترمو نن چې کومه زمونږ وظیفه ده هغه د صلات تسبیح مونځ ده. نن د جمعې ورځ هم ده او صلات تسبیح طریقه هم درته ښایمه. نو انشاءالله د جمعې د مونځ نه پس یې وکئ یا د مازدیګر مونځ نه مخکې یې وکئ محترمو، یا د ماښام د مونځ نه پس یې وکئ یا د ماسخوتن مونځ نه پس یې وکئ. خو د جمعې په ورځ یې ځکه وکئ چې محترمو دا ډېر زیات فضیلت والا مونځ دی او ډېر زیات سره الله تعالی د انسان حاجتونه پوره کوي. محترمو طریقه هم اسانه ده، صرف 4 رکعاته مونځ به کوئ. خو زه درته پریکټیکل طریقه ښیم، اسانه طریقه. تاسو ته لږ توجه سره انشاءالله کښېنئ، د ماشومانو نصیحت ته په دې باندې ځان پوهه کئ. که یو پیرې سره پوهه نه شوئ 2 پیرې خیر دی، دا ویډیو وګورئ، 3 پیرې وګورئ چې ستاسو ذهن پې خلاص شي او یا ځان سره سیو کئ دا وظیفه. محترمو طریقه کار دا دی چې اول خو انسان هغه اودس چاردام کامل طریقې سره وکړي، ځکه دا مونځ ډېر کامل مونځ دی. نو چې دې دپاره اودس هم کامل اودس وکړی شي، مسواک وغیره ورسره استعمال شي، نو دا به ډېر نور علی نور شي. محترمو د هغې نه پس به تاسو 4 رکعاته نفل نیت وتړئ محترمو. خو د هغې نه مخکې د دې وظیفې سره به ستاسو الله تعالی کم حاجتونه پوره کوي، کم ګناهونه به الله تعالی ستاسو بخي. دا لږ ګورئ نو بیا به شوق کې شئ. نو د شوق فضیلت چې کله انسان د یو څیز اوري نو هغې دپاره بیا ځان تیاروي. لومبنی محترمو خبره دا ده چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خپل تره ته حضرت عباس رضی الله تعالی عنه ته چې ای زما تره، ای زما خوږه تره، زه تا ته یو بخشش در کوم، تا ته یو بهترینه سرمایه در کوم، تا د څو څیزونو مالک جوړوم. هغه دا چې کله ته 4 رکعاته صلات تسبیح مونځ وکړې، دې په وجه به الله تعالی ستا لومبني، مخکیني، وروستني، پټ، ښکاره، زاړه، نوي، قصدن، خطأن او دغه رنګې مسلمانانو ګناه کبیره هم پکې ده، غټ ګناهونه، واړه ګناهونه، دا ټول به الله تعالی ستاسو معاف کړي. خو خوښه دې وي نو دا مونځ روزانه کوه، که دې خوښه وي نو هفته کې کوه، میاشت کې کوه، کال کې. خو یا زما تره په کال کې په ټول عمر کوی هوی یو پیره خامخا وکړه. محترمو دا خو دې فضیلت شو. خو نور زمونږ چې کم تابعین تیر شوي دي او غټ غټ بزرګان تیر شوي دي، نو هغه فرمایي کم انسان ته چې د جنت طلب کوي چې الله تعالی دې ماته جنت راکړي، نو هغه د دې مونځ اهتمام کوي. بل ابو عثمان زاهد رحمت الله علیه فرمایي که د غمونو او د مصیبتونو په وخت کې صلات تسبیح مونځ څوک ووایي، نو د دې نه بل غټ داسې عمل نشته چې الله تعالی د دې
مونږ سره الله تعالی د حاجتونه د مسلې او د پریشانۍ ختمې کړي. دا غمونه او مصیبتونه مسلمانانو دا په هر انسان باندې نه راځي، دا بعضې انسان باندې راځي، اکثر د ګناهونو د وجې نه راځي، اکثر د پریشانو د وجې نه. او زمونږ غټه مسله محترمو دا دنیا خو به تیره شي لیکن چې زمونږ ګناهونه معاف شي، زمونږ د جنت خبره اسانه شي، دغه اصل مقصد دی. دنیا خو به انشاءالله حاصلیږي او خامخا به الله تعالی راکوي، خو چې د غټو غټو څیزونو مو تاسو سوچ وکړو چې هغه جنت دی، د جهنم نه بندېدل دي، ګناهونه الله تعالی معاف کوي د انسان. نو محترم راځه طریقه راته ښیم، داسې کار به وکئ تاسو. اودس چاره دا مو وکړو ښکلی صحیح شو. د هغې نه پس 4 رکعته صلات تسبیح داسې نیت په وتړئ، 4 رکعت صلات تسبیح مونځ کوم په دې حاضر وخه سورة تعالی را محمد کعبې شریف فلور کړم، الله اکبر نیت دې وتړو، غوږونه دې ګوتې وړو، سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک پورې دې مونځ وي. د دې غیرک نه پس به 15 پیرې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، دا به 15 پیرې تاسو په ګوتو باندې په شمار باندې ووایئ. کله چې دا وي بیا بسم الله الرحمن الرحیم وي او الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین آمین. سورت دی وی قل هو الله احد الله صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد احد دی وی نو بیا به 10 پیرې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا بس والله اکبر پورې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، دا به 10 پیرې وي. بیا به سیده ښکته شي رکوع ته، رکوع کې الله اکبر وي، سبحان ربي العظیم سبحان ربي العظیم، 3 پیرو نه پس په 10 پیرې بیا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر وي. بیا چې دینه پورته شي سمی الله لمن حمد ربنا لك الحمد، دینه پس په بیا 10 پیرې دغه ته جلسه وي د ولاړې ته دغه نه مخکې جلسه یې ښه دغه سمی الله لمن حمد ربنا لك الحمد نه پس په 10 پیرې دغه سبحان الله والحمد لله وي. بیا به لاړ شي سیده سجدې ته، سجدې ته چې لاړ سبحان ربي الاعلی، د دې نه پس په 10 پیرې پسې لومبی سجده کې وي. بیا چې راپاسې 2 سجدو منځ کې چې کم ناست دی دغه کې به 10 پیرې بیا ووایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. بیا چې سجدې ته لاړ شي سجده کې بیا 10 پیرې د سبحان ربي الاعلی نه پس وي چې ودې بیا ډایرکټ لاړ شي 2 رکعت ته به ودرېږي. 2 رکعت ته ودرېږي نو هېڅ څه به هم نه شروع کوي، एकदम به سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا 15 پیرې وي. لومبي رکعت کې سبحانك اللهم دی کنه، په دویم کې دغه نشته ها. په دویم رکعت چې څنګه ډایرکټ تاسو لاړ شئ نو دغه درېیمه کلمه به شروع کوئ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. 15 پیرې دي وي. بیا د سورت فاتحه الحمد وي، الحمد نه پس سورت اخلاص سورت وي، سورت اخلاص نه پس به بیا 10 پیرې وي. دغه طریقې سره به بیا په رکوع کې 10 پیرې وي، بیا سمی الله لمن حمده نه پس بیا 10 پیرې وي. بیا چې دغه ته لاړ شي سجدې ته سجدې سبحان ربي الاعلی نه پس بیا 10 پیرې. بیا چې راپاسې یعنی 2 سجدو منځ کې چې کومه ده ناس سره دغه کې 10 پیرې، بیا سجدې ته لاړ شي سجده کې بیا 10 پیرې. بیا چې د قاعده باندې دویمه باندې کړي دې کې به نه وي ښه، دې کې به نه، دې کې به التحیه شروع کې او عبده و رسوله پورې به مونځ وي، ډایرکټ 3 رکعات ته لاړ شي. ډایرکټ چې 3 رکعات ته لاړ شي نو بیا به 15 پیرې الحمد نه مخکې شروع کې ها، الحمد به نه وي نه به سبحانک اللهم وي، هېڅ سبب نه وي. 3 رکعات چې ډایرکټ لاړ شي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر 15 پیرې به دغسې وي. چې دا دی بیا به سورت فاتحه یعنی الحمد شروع کې بیا به قل هو الله احد سورت وي، هغې نه پس به بیا 10 پیرې وي. صحیح شوه. 10 پیرو نه پس بیا لاړ شي رکوع ته، رکوع کې به سبحان ربي العظیم نه پس بیا 10 پیرې وي. بیا سمی الله لمن حمد ربنا لك الحمد نه پس بیا 10 پیرې وي. بیا چې سجدې ته لاړ شي سبحان ربي الاعلی دې نه پس په 10 پیرې وي. بیا به 2 سجدو منځ کې چې کومه ناسته ده هغې کې 10 پیرې. بیا دغه رنګې بیا سجده کې 10 پیرې. بیا چې ډایرکټ 4 رکعت ته لاړ شي نو الحمد نه مخکې بیا 10 پیرې وي، دغه 15 پیرې وي ښه. دغه ترتیب سره بیا د بل رکعت هم پوره کړي. او کله چې په آخري قاعده کې یعنی په کومه قاعده چې ته سلام ګرځوي نو په دغه کې به هم نه وي. نو دا دې طریقې سره ستا دا 300 پیرې دا پوره شو او انشاءالله 15 منټه پې لګي چې صحیح طریقې سره یو انسان کې 13 منټه دې پې ولګي، آسان دی. دې نه پس الله تعالی ته سوالونه منتونه زاریګانې وکړه انشاءالله چې الله تعالی به ستاسو حاجت هم ورسره پوره کړي
او الله تعالی به سره ستاسو ګناهونه هم ختم کی او کم سوال چې د الله تعالی نه غواړئ ان شاء الله به ته په ګرانټۍ سره رب العالمین درکوي ځکه د رب سره کمی نشته رب کو ټول مخلوق ته ورکړي نو د هغه خزانې نه کمیږي محترمو په دغه طریقې سره ان شاء الله دا مونځ وکئ ما ته هم دعاګانې کوئ الله تعالی دې ستاسو دا مونځونه وظایف په خپل دربار کې قبول کړي جزاک الله خیره